نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم سورة النور 20 نمبر آیت دی ددی رکو د مخی رکو سر روت او مناسبت دادی چی پا مخی صورت کی د زنا د تهمت او د هغی احکامات او مسائل بیان شو پا دی رکو کی د زنا او د تهمتنا د بچ کے دو اسباب ذکر کی اللہ جل شانہو پا دی رکو کی فرمائی چی تاسو پردو کورون تا بغیر د اجازت نہ داخلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کل تاسو یو کور تا داخلے دل غواڑی پردیتا اجازت او غواڑی سلام دیو کس تاسو واچی اغدی اوی السلام علیکم ادخلو آیماتی اجازت دے داخل شم دری پیری دی اجازت او غواڑی کہ اجازت ورطا ملو شو خبیاد داخل شی او کہ اجازت ملو شو نپدی کور تبی اجازت تاسو مداخلی گئی پدی کے تاسو دا پار دیر زیاد خیر دی ذکر پدی کے تاسو دا گناہ نہ بچ کی گئی کہ کلی یو کور دا داخلی دل تاسو غواڑی لیکن پدا کور کی سوکشتن چی تاسو اجازت در کی نو پدا سی صورت کی تاسو دا اجازت انتظار ہو گئی کہ اجازت ملو شو وہ ٹک دا او کہ تاسو ویلی شی چی کور کی نارینا نشتا واپس شی استاز پارا واپس کی دل دا دیر بہتر دی اللہ پاک فرمائی دا دی پزیبا دی چی تاسو پا دروازہ کی نہیں لیکن تفسیر جلالین لکی فرجعوه ازکا لکم استاز پارا دا دیر دا فیدی او بہتر خبر دا چی تاسو اجازت ملو نشو داغین خدا دا چی دروازہ کی نہیں چی تاسو واپس چاہی جگہ سنگا مزیدار طریقہ دا اجازت دے اس دروازہ دے اٹھکول چا آواز در نک یو پیرا دوبارہ بیا پدریم پیر کہ اجازت ملو شو ندامکو چی دروازہ نو غرزی بلکہ اجازت ملو نشو بس واپس یا تا توویر شی چی کور کی ناری نہ نشتا نو بیا ڈرامی مکوا سشو کم قاتلیو دا کم جے سٹیم برازی نا دی خبر تا ضرورت نشتا اللہ پاک تا توئی چی ستا دا پارا خیر پدے کیا بس خبر ختم کور سوک نشتا مثال معشوم آواز در زنانا آواز در سوک نشتا نو دا سی مکوا چی اس نشتا نو سشو نو سبا زمون مسلمانان دانا پوہی کری دا دینا کری پکار دار چی دروازہ دیو ٹکول اجازت ملو شو ٹک تا دن نشو سڑیر دوی رازہ کینا بس ٹک تا کینا واسا کہ سڑیوی سکران اگر سڑیشتنا یا بیمار دی یا دا داخلی دونا من لالا یہ رجی سوک نشتا دا تاسو واپس بس ٹک تا اس کو چالتا چووے چی سوک نشتا نو بیا پپوسونم کی چرتا تلی دی او سوخ برازی او ٹیلیفون نمبرش تو کنشتا دا تپوسونا زناناو نمکم زنانہ دا آگئی سرستا خبری گناہ دا زنانہ سرستا خبری شریعت لحاظ سر ناروا دی آپ ردے زنانہ دا ستا دا خبر سو حق دی جواب ادھر کو سوک نشتا باس کہ نمبر غواڑی کہ معلومات کول غواڑی دا بل چانو کا دا کور نمک ہاں بالفرض کہ یو معشوم دے پا خبر پیگی و معشوم روتو نو معشوم اولی گا ورش بچی تپوز کا چرتا تلی دی یا سرازی کہ ضروری خبری او کہ عام معمول مطابق خبری تو خیر دی بیا گزاراو کا واپس جا اللہ پاک سمرہ مزیدار تعلیم مسلمان دا معاشری امن دا پا قرآن کی پروت دی ہاں یو کور تاسی دی چگہ عام کور دی عام دنیا خلق داخلی کی نو پاگی کی اجازت ضرورت تا تنشتا لکہ مثالی وہ ادرے دا غم خواہ دیا ٹول خلق پکیری اجازت مغواڑا یا دکان دیر سڑی داخلی کی سودا اخلی دیکھی اجازت مغواڑا یا اٹھل دی ہر سڑی ورزی یا دفتر دی بلا عمل ورزی یا بلدہ سے عمومی زیدی او خلق ورزی تو باغی کی اجازت کو انغواڑی گناہ پدی کی نشتا او بیا اللہ پاک مومنانو تقبل ذمہ داری کی اے مسلمانانو تاسو چکل پیولار باندے زی چی چرتا زی نخبل نظرون اخکتا کئی او دخبل شرم گاہنو خیال اساتی خبل زان بیزا یا ما استحمال ہوئی داستا دا پار دیر بہتر دا او کنبیل فرستاسس اکڑل
او سناروا نظر مو کو الله په دې خبر دی ان الله خبير بما يصنعون پدې سترګو چې تاسو کوم ګناه کوي پدې الله پیر چې پلار ازي دا سه مکه چې پلار باندې سترګې دېستي او ګوري لکه د ښکاری چې سخکار مو وینم دا سه مکه پلار باندې چې زی خپل مقصد ته بس ګوره پلار روان لار قتل تا ته پکار دي نو پلار ګوره خو خلق ته مګو ناروا کې نظر م استعمالو ځکه د قیامت پرز چې په دې سترګو کې تا ته د جهنم د اور سزا ملاويږي نو دنیا کې گزارو او بیا صرف نارینه ته نه بلکې زنانو تم دا خطاب اے زنانو تاسو چې کلا په یو لار باندې ځي د ضرورت مطابق په پرده کې وځي نو خپل نظرونه ښکته زنانه دم داسې نه کوي چې دا د پردو نارینه ته ګوري نارینه دم نه کوي چې پردو زنانو ته ګوري زنانه د خپل د ګناه نه ځان بچ کی او نارینه د خپل ځان بچ کی او ځان دی د خپل شرمګاهونو خیال دی نارینه مو ساتي او زنانه دم او ساتي او زنانو د پاره بیا ډیر تاکید دادي چې زنانه ټول وجود عورت دي د سر د وختنه والا تر د خپل پوری دا ټول وجود د زنانه عورت دي نو دا د خپل زیب و زینت چاته نخکار کوي دا سې نه کوي چې نن سبا دوران کې چې پکور کې ګرځي لکه خاص پټی کې چې زمیدار کا کار کوي څنګه عام کمزوري کپڑے چولي زنانه چې پکور کې داسې کپڑے چولي او چې کله چرته ځي بیا ټانګرن کې اوړو بوجه ځان تونی سي او ځان سم د سر نخبو پورې سپین کې د الله باندې پکور کې خپل چې چا دستا زیب و زینت روا دي هغه تزیب و زینت نه کې او چې چا ته ناروا دي هغه کې چې په لار رواني نو د دنیا خلک تماشه کی بیا په پرده کې هم نزي نو ګناه کې نور خلک هم مبتلا کی او خپل هم ګناه وکي تاسو دې نه کوي او کله بیا د خپل کور نه بهر د ضرورت د پاره اوزي وليضربن بخمرهن على جيوبهن خپل وجود باندې غټ غټ صادرونه واچي چې خپل وجود پکې پټ کی اوس د شریعت مطابق دانشتا چې ترې ټوپه والا برقه واچي هر شي چې وجود باندې زنانه اچي خو چې وجود پکې پټ وي خمر خمار غټ صادر چې بدی کې د سر نخپو پورې وجود پټيږي مشران زنانه او مخکې ځینن سبا خو غي کمزورتیا کوي هغه به غټ صادر دومره غټ بسر کو چې وجود به مکمل پټ عام صادر به خدا سي بو چې وجود به پکې پټ اوس په کور کې چې ګرځي نو پرده کې او چې د کور نه بهر ګرځي نو بیا داسې لباس اچي چې ډېر مسلمانان ځان سره په ګناه کې مبتلا کی نو څه سړی مجرم شي او څه زنانه مجرم شي څو ورته سړی ګوري او څه زنانه هغه اعلان ځان ته پیدا کوي په لار باندې روانه خوشبو یې استعمال کړي زیب و زینت کړي او بیا بورقیم داسې چولی چې هغه ډېر خېستې د خلکو نظرونو ځان تاړي لکه هغه زنانه نن سبا ډېرې کمې دي چې داسې لباس واچي چې خلک ځان ته نه مایل کوي ډېرې زنانه او خصوصا ځوانان زنان دا بیکار توپ کوي کمزورې برقه واچي لکه دا عام تورې برقې چې کمې وي نو دا واچي او دا بعض اوقات کې دومره تنګې کړي چې ټول وجود پکې ښکاري دا خو پرده نشوه دا خو ستا جامې شوې نو د برقه دې څه شوه برقه خو دا چې ستا پکې وجود پټ وي د قرآن حکم چې مسلمان نه مني نو دې به خوشحالي چېرته ومومي الله وی غټ صادر په ځان واچوي چې پټ شي مسلمان زنانه وی نه دا خو بدې ښکاري الله وی ځان پټ که ښه ښکاري زنانه څه وی نه نه زه بیا بدې ښکارم خلک وایي چې څه بوډۍ د ځانه جوړه کړې ده نو د آخرت عذاب ډېر سخت نبی علیہ السلام فرمای چې کومې زنانه بے پردې ګرځي دی به جنت ته نه ځي تر دې چې دی به د جنت نه دومره لري چې د جنت خوشبو به هم نه محسوسوي کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها نبا جنت تزي او نبا د جنت خوشبو محسوسي اگر چې جنت خوشبو به ډېره لري پورې خبرېږي دا د بې پرده کېده وجه نن زمونږ د مسلمانانو زنانه څومره بې پردې ګرځي
نارینه به په جماعت کې د جمع د مونږ خیال ساتي خو په کور کې خپل زنانو ته دا نه وي چې بچي د کور روزي نو لږه پرده کې زی زمونږ د ګیره او زمونږ د عزت خیال وکي او د کور نه چوزي کم از کم پرده کې بچي موږ مسلمانان داسې نه کوو غلطي زواج زنانو نه ده په جمعات کې چې کوم ملګری منځونه کوي د دې غلطي نه چې ستا د کور نه یو پیغله لور به پردې اوزي نو کم از کم تعالی شرم نه درځي چې ستا په کور کې یو پیغله لور ده او هغه واده لذي یا بازار تزي یا مارکیټ تزي یا دکان لذي نو ته خو جبه پښتو استعمالي خو دې ترګه پښتو وګره وکړه دا جنگ جګړه یوازې ته پردو سړو سره کې کور کې دي زنانو ته کوته کونه چې دې به پردې بهر لاړې نن مسلمانان دا نه کوي او پرمه هغه ضمیر بالکل مړ دی دا نه و چې زما د لور وتله او دا به پردې ګرځي په دې لار سړی روان دی او دا چې په دې ګاډي کې کېناستا نو دا پردي سړی وته ګوري دا ټول احکار دا شرم دی لیکن افسوس نن مسلمان د حیا په جنازه وتلو باندې نه خبري سنه پوهی دا او زباج اوقات کې ډېر زیات خپه شو ابلوز یو دفتر ته دلم غالبا پرنا ابلوز دفتر کې انتظار خپل نمبر ته مکو هغه ماحول چې ما کته مې خدای پاک بس ټول علامات د قیامت زنانه په کپڑے چولی پر باندې وي هغه ماحول لیکل داسې لباس چولی جاله کپڑے تبه چې خدای د مسلمانانو هغه اسلامي وطن دی او کدا د انګريزانو کوم وطن دی نن زموږ مسلمان بهر ډېر غیرتی دی که څوک په تو ګور جنگ جګړه د پاره ډېر تکړه دی خو که په کور کې لور داسې به پردې د کور نه بهر روزي نو بیا به غیرت دی بیا به غیرت نه کله کور نه زنانه روزي به پردې روزي لوپټه په سر کړی زه خو صفا وینا کوم ځکه چې موږ باندې ذمہ داری د قران آیات ته سورې نور خرڅ صحابه نو چې تاسو د خپل زنانه توقای نبی پروا نه کوي پکار دادا د زنانه لپاره پلار ته پکار د چې پلار او تخیالو کی خاون ته پکار چې هغه او تخیالو کی زوی ته پکار چې هغه او تخیالو کی رور ته پکار چې دعوت خیالو کی ځکه د قیامت پر ورځ الله د دینه تپوس کوي استاد کور نه دا زنانه به پردي وتله تا وته ولې سنو ویل الته جواب کې نو په دنیا کې ځان سره لږ سوچو اخرت یوازې په منځونو نه حاصلې اخرت په ټول دین حاصلې پکار دادا چې منګه مسلمانان په خپل کورونو کې د پردې ډېر خیال وساتو زنانه بهر اوزي به ضرورت بهر نه پرېږدو او که د ضرورت د پاره بهر زی نو د پردې خیال وساتو خپل زنانه دي یو مسلمان په دې خپکیږي چې زما یو معصوم بچی دی اور باندې سوځي زه نه برداشت کوم نو چې دغه معصوم بچی زما الله دې نه کی په جهنم کې سوځي نو ما نه بسنګ بیا برداشت د جهنم اور خو بیا ډېر خطرناک دغه مسلمان لور ده تا چې په معصومواله کې ډېر په تکلیفونو باندې په مهنت مزدوري دی ول په سختي او ګټلې او داغه هر یو ضرورت ته پوره کو کپڑے جامې خوراک داغه ټول ضرورت دي پوره کړل او اوس چې د پردې وخت راغی ناغه د کلو پرې خودله چې سبا دا په جهنم کې سوځي نو ته خپکیږي نه خامخا خپکیږي مسلمان په دې خپکیږي چې یو میګي ته تکلیف په دې مسلمان خپکیږي نو چې ستا په دې لور باندې ستا په دې زنانه تور سره باندې په جهنم کې سبا تکلیف نو باغې خپشکه او داغه د پاره خفغان سدي داغه د پردې خیال وسات نو الله فرمایي چې دا زنانه بهر دي په غټ صادر کې دی خپل زیب و زینت دي چاته نخکار کوي زیب و زینت کې ښکار کیږي لا خاون ته ښکار شي ځکه چې هغه سره نکاح شوی ده یا پلار ته ښکار شي ځکه چې د پلار نه رغېدن نه کیږي د خاون پلار چې سر دي کاغذ زیب و زینت کار کی ځکه چې کور دي خامخاس خر نظرم په پروزي خدا سمنا چې د سخر سره دومره پرشي چې وسره بیا غپې شپې لګي سخر سره غپې شپې باندې لګي سخر سره بلاسونه نه ملاوي الله دې نه کی کله دې سخر پزره کې یو معمولی غونتی غلط خیال راغی او دی انګور سره خالی لازم ملاو کو د زوی سره نکاح ختم شو څومره نازکه مسله ده نن ډیر مسلمانان دین نه خبر دي سخر بد انګور سره لاس نه ملاو کله سخر پزره کې شیطانی وسوسه راغله او انګور سره خالی لاس ملاو کو د خاون سره د دې انګور نکاح ختم شو
دې مسله ځان پوه کړئ انګوریانو سره لاسونه مه میلاوئ انګوریان ځان سره په موټر سایکلو باندې سوداګانو له مه بوځئ بعضې ملګري داسې ناپوهي کوي انګور ځان پسې په موټر سایکل سوره کړي او بازار دې سودا له بوځي خپل پلار دی بوزي هغه څوک دی بوزي چې هغې ته بوتل جایز دي او د هغې دپاره لنډه رشته خپل خاوند دی بوزي که که خاوند دی هر چېرته بوزي مور دی بوزي لور دی بوزي خور دی بوزي خو سخر به یې نه بوزي دا شریعت کې ناروا دي او ابنائهن یا د خپلو بچو نه پرده نه کېږي نو که زیب و زینت بچو ته ښکاره شي خیر دی ځکه زوی دي پیدارې دي یا او ابناء بعولتهن یا د خاوند د بلې ښځې نه زوی دي نو هغې دپاره هم دا مور ده نو د هغې نه هم زیب و زینت پرده نه کېږي او اخوانهن یا د رونو نه نو د رور نه هم پرده نه کېږي جایز دي ورته کتلی شي او بني اخوانهن یا اورېرونه دي اوراره د پاره خدا ترور ده او ترور سره نکاح نه کېږي نو د دنم پرده نشته او بني اخواتهن یا خوريي دي نو خوريي د پاره هم دا ترور ده نو دا غم سره نکاح نه کېږي نو کزیب زینت غتم ښکاره شي خیر دي او نسائهن یا نور د مسلمانانو زنانه دي نو دا غینم پرده نشته او ما ملکت ایمانهن یا وینځي دي دا غینم پرده نشته او التابعین غیر اولی الاربه یا داسي خادمان دي چې هغې په دې څیزونو باندې نه پوهېږي یا ماشوم دي او یا داسې انسان دي چې هغه د زنانو په څه باندې پوهېږي نه لکه لیونی دي او د ضرورت مطابق د هغه نه هم پرده نه کېږي که زنانه په لاره باندې ځي ولا یضربن بارجلهن ځمکې له دې خپې تیزې نه راځي ليعلم ما يخفين من زینتهن چې د دې زنانه زیب و زینت د دې خپو د وجې چاته ښکاره شي یعنی پخپو به داسې سینډل ناچي چې هغه ټکارې کوي پخپو کې به پنزیب ناچي چې هغه شړنګار کوي پخپو باندې به داسې سیز ناچي چې ځمکې له راچي او د خلکو نظر ځان ته راړي نن مسلمانان داسې کوي په کور کې که هر څنګه خو چې بهر وځي نو بیا د داسې پوزیشن جوړ کړي چې د نارینهو نظر ځان ته راړي او بیا الله پاک فرمایي چې تاسو مسلمانان غیر شادی شده چی نو تاسو نکاحونه وکئ که چېرې تاسو غریبانان یئ الله به تاسو مالدار کړي الله پاک تاسو مالدار کړي که چېرې تاسو غریبانان یئ نکاحونه وکئ نن زموږ مسلمانان د غریبۍ د وجې واده نه کوي الله فرمایي چې غریبانان یې واده وکړي چې مالدار شي لکه یو صحابي باره کې راځي نبي علیه السلام له راغی چې غریب یم وایي واده وکړو ويوسم لا غريب ويبلو ويوسم غريب ويدريمو نو چې دريمو کو الله پاک ولدا دنیا اسباب ورکړه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي عجبا ډیر د تعجب او د حیرانتیا خبر درس د ګوګديږي خیر د خپګيږي ما دا مسله ده ضروری ده او بل رکوع نه خیر د گزارو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي عجبا ډیر د تعجب او د حیرانتیا خبره لمن يبتغي الغنى څوک چې مالداري لټي بغیر النکاح بغیر د واده نه یو سړی وي چې مالدار شم او دی واده نه کوي نو عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي دا د حیرانتیا خبره بغیر واده څنګه مالدار شي واده که چې الله دې مالدار شي پکار دادا چې موږ مسلمانان د واده کولو طریقې اسانه نن زموږ د مسلمانانو ودونه دا ډیر زیات ګران ودونه رواجونه ګران دومره رواجونه چې واده سړی نه ځوان په کور کې بوډا شي او زموږ د مسلمانانو زنانه په کور کې زړی شي وجه سوي رواجونه پنځه تولې او لس تولې به کالې کې او لنټري به کوټه کې او دوه به کوټې جوړې او دا به کې هغه به کې رواج څومره ګران واده ګران شو د هغې د وجې زناګانې ډېرې شو ځکه چې زنا اسانه ده الله دې زموږ او ستاسو د ټولو حفاظت وکړي زنا په لږو پیسو کېږي او نکاح په ډېرو کېږي پکار ده چې زنا ګران شي او نکاحونه اسان شي دا به څوک اسانوي دا به موږ مسلمانان د رواجونو مقابله کوو لس تولې کالي لس تولې نه کوم څومره چې مې د وسه کېږي کوم مهر دې خامخا مسلمان دې دا نه وایي چې لور دله درکوم او لنټري کور به جوړې ستا کور دې د حیا عزت پې کچه کوټه دي ځکه د مسلمان زنانه خو آبادي خو ښه نه ده په آبادي دې څه کوي
اصل د کور اطمینان دی اطمینان چې یو سړي زړه خپي نو دی به په لنټري کوټه سکی دی به په بنگله باندې سوکي چې زړه خپي د دنیا د ډیرو خلکو بنگلې وي لیکن خوشاله پکې نه اصل د زړه خوشحالي ده چې زړه دی خوشحالي جونګړم خبر نو په دې باندې واده مګرانه او بل چا چې لوریانې ورکړي دي هغه دې په خپل زمانو باندې ډیر شرطونه نه لګي چې شرطونه دی ولګول سبب دې د لور په دغه کور کې جون څنګه تیرې سبب وای کنه چې ستاسو د پلار د واجب قرضدار شوی نو لور به خپي دا ګوره زما پلار پسې خبره زوم بلګیای په پردو قرضونو کې مبتلا ځکه چې وعده کړي دا زموږ د مسلمانانو کمزوري حال او بل الله پاک فرمایي چې یو سړی د نکاح طاقت نه لري نکاح د وسن کې څنګه مہر زنانه تنشي ورکول او داغي نان نفقه نشي پیدا کول نو دی بیا صبر وکي تر دې چې الله پاک د اسباب برابر کی د نان نفقه او د مہر او د مہر نه ګوري نن سبا مہر مراد نه لري چې 15 تولې ولس تولې کاله اخو بلا ګران کاله نن سبا بلا ګران دي چې یو تولم کې یو سل تقریبا 1,15,000 د په سبا باندې دا به غریب سړی څنګه ابزان له دنیا د خوراک سکا کې تنظیم کې کنه کاله به پیدا کی دا ډېر ګران دي په کاردار چې موږ تاسو مسلمانان ضرورت ته وګورو ضرورت نن سبا د واده کول ډېر ځکه چې معاشره کې حیا پیدا شي او زناګان او فحاشي ختم شي نو نکاحونه ډېر پکار دي چې مسلمان نکاح وکي د مسلمان زنانه او پکور کې د خاوند راشي دواړه کور د خوشاله شي نو چې تاسو طاقت د نکاح نه لري انتظار وکړئ تر دې چې الله پاک وسو طاقت درکړي کته ځکه کوم غلامان او وینځي وي او هغه چې موږ سره عقد کتابت وکړي عقد کتابت دی ته وي چې غلام دی بل مولا ته طالب ز دومره پیسې درکم او ما آزاد بس مولا وته وي ته مال دومره پیسې راکا او ګټو مال راکا تا آزاد نو الله فرمایي چې چر دي عقد کتابت کوي آزاد کوي او بل چې تاسو کوم زنانا پس تاسو په ملکیت کې دی وینځي هغه تاسو په زناګان باندې مو مجبور کوي لکه یو سړیو ابی ابن سلول منافق د دوی وینځي نه د باغی په زناګانو مجبور کولی چې زناګانې کوي او مال پیسې وروړي الله فرمایي دا سم کوي نن زموږ د مسلمانانو په معاشره کې ډیر کمزوري حال دی باجی خبر د کول قابلی باجی د کول قابل نه خو مسلمان د سره دا اړو دینا چې دی خپل حیا عزت خرڅي خپل حیا سو نه خرڅ مسلمان خو د حیا غیرت نمونه پکار مسلمان کې به حیا او چې دی چاله پیسې ورکی په زنا باندې او یا چان اخلي دا ډیر بیکار دا په مقدس مکه بیکار انسان الله زمون او استاد حفاظت کی نو الله جل شانو فرمایي من آیاتنا ورید مثلا ورید د عمل کوشش وکړو خصوصا چې کوم د زنانا د پردې متعلق دي په دې باندې عمل وکړو کورونه به ان شاء الله د خوشالي وي الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تدخلوا بیوتا تاسو مداخلیږي تاسو کورونو ته غیر بیوتکم چې تاسو کورونه نوي پر دې کور ته مداخلیږي حتا تر دې پوری تستأنسوا چې تاسو اجازه غواړئ وتسلموا علی اهلها او تاسو سلام وایي د دې په اهل باندې ذالکم دا اجازت چی دی خیر لکم دا استاسو دا پارا بہتر دی لعلکم تذکرون دا پارا دی چی تاسو نصیحت حاصل کئی فإن لم تجدو فیها احدا پس کچر تاسو نمونو پدی کور کی احدا حصوک چی اجازت در کی تاستا فلا تدخلوها و تاسو بی اجازت مداخلی گئی دی کورتا حتی تردی پوری یؤذن لکم چی اجازت شی تاستا ندری پیری با اجازت اغواری وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا کچر تاسو تو ویلی شو ارجعوا چه تاسو واپس سی کور کی سوکنشت واپس فرجعوا پس تاسو واپس سی هو ازکا لکم دا واپس کی دل ساز پار دیر بہتر دیر پاکون کی دی پزید دی چه تاسو پا دروازہ کی نہیں واللہ بما تعملون علیم او اللہ پاک تاسو پا عمل نبان خبردار او پیری لیس علیکم جناح نشتری پتا زبان دیس گنا ان تدخلوا بیوتا چتا داخل شیدا سے کورون تا غیر مسکونت چغد اسیدون نوی فیها باغی کی متاع لکم استاسو سامان و ضرورت پی لکه دکان دی ہوٹل دی دفتر دی اجره دا داسې زیاته
کدا سے داخلي کی بھی اجازت خیر دی والله يعلم ما تبدون وما تكتمون او الله پاک بیگی پاغه سے چتا سے اخکار کی هغه چتا سے پټوي قل للمؤمنین قل تو پر میں پیغمبر علیہ السلام للمؤمنین مؤمنان تا یغضوا من ابصارهم چې دوی ښکته خپل نظرونه ويحفظوا فروجهم او دی پټ کی خپل شرمګاهونه د خپل شرمګاه حفاظت کی ذلك ازكى لهم دا ډیر بهتر د ډیر پاکون کې دوی د پاره ان الله خبير بما يصنعون بشک الله پاک خبردار دی پاکانو چې دوی کوي په خپل سترګو سره چې په سترګو کوم ګناه کې الله پیری پاوي وقل للمؤمنات او تو فرمای پیغمبر علیہ السلام للمؤمنات مؤمنان زنانو ته یغضضن من ابصارهن چې دا زنانه د ښکته کې خپل نظرونه زنانه چې بلار زی بلار دي چاته ګور نه ښکته د خپل لار ته ګور ويحفظن فروجهن او دې حفاظت کې د خپل اندامونو ولا يبدين زينتهن او دې نه ښکار کې خپل خایس الا ما ظهر منها مگر هغه چې ښکار شي د ضرورت په بنا د مجبورینا مجبوری ده لکه کور کې خامخا زنانه به کور کې کار روزګار کوي نو دا دې نه کې خېدې لو پټه د غورځي نه او که مخ کاری لازونه مړوندونه پورې ښکاری خپې قدمونه ښکاری په دې باندې څه ګناه نشته مجبوری ده یا مثال ډاکټر دی ضرورت په بنا ډاکټر ته لاس کار کوي نو په دې باندې څه ګناه نشته ضرورت په بنا باندې خو به ضرورت نه او په لار کې نه دا په کور کې یا مثال هسپتال ډاکټر دی ضرورت ته نو دا خیر دی مجبوری ته وليضربن بخمرهن او دي اوهي واده چي بخمرهن غټ صادرنا على جيوبهن فخلو غريوانو باندې غريوان باندې رواچي ځان دې پکې پټ کی ولا يبدين زينتهن او دې نه کار کې خپل حسن الا لمعولتهن مگر خپل خاوندانو ته او آبائهن خاون هو عادت ځکه نکاح شوی او آبائهن یا خپل پلارانو ته ځکه چې پلان هم پرده نه کی او آباء بعولتهن یا پلارانو د خپل خاوندانو ته چې سخر دي سخر هم پرده نه کی او ابنائهن خو بیا دغه مسله یاد ساتي چې سخر سره بغب شپ نه لګي سخر سره بچرته زینا سخر سره بلاس وغیرہ نه ملاوي او ابنائهن یا خپل زامنونه خپل بچی دي او ابناء بعولتهن یا د بچو د خپل سخرنه بنزیر د خزي او ايقان ځکه د غیر پر د امور ده او اخوانهن یا د خپل ورونو او بني اخوانهن یا د خپل وريرونو او بني اخواتهن یا خپل خوريرو ته او نسائهن یا نور زنانو بیبيانو ته او ما ملکت ایمانهن یا غچ مالکان د دوی خلاصون یې وینځي دا غیر پرده نشته د کچغه مجبوری ده او التابعين غیر اول الاربه من الرجال یا داس خادمان چې هغه خاوندان یا غیر اول الاربه چې اهل د شوق نوي من الرجال د سړونا او الطفل الذين یا غماشمان لم يظهروا على عورات النساء چې دې نه پیږي په پټو رازونو د زنانو باندې داسې ماشوم چې د زنانا په حسن او په زیب او زینت باندې نه پیږي یاد ساتي د داسې ماشوم نه پرده نشته خو که داسې ماشوم چې په دې سيزونو باندې پیږي نو داغه نو بیا زنانه پرده کوي غټ ماشومان پردو خپل کورونو ته مپرېږدي داسې ماشوم کور ته مپرېږدي چې هغه په دې پیږي چې دا زنانه خده او دا بیکاره ده او د زنانو په دې پټو حالاتو باندې پیږي نن سبا خو د میډیا دور دی موبایلونه دي په کورونو کې ټیویان دي او نور پروګرامونه دي د هغې په بنا ماشومان هم په دې ګډ وډو سیزونو باندې پیږي پکار ده چې داسې فی ماشومان خپل کورونو ته مپرېږدي ولا يضربن بارجلهن او د زنانه د نو وهي په خپل خپو باندې زمکه له خپې په تیزه نه راځي یا د خپې ځان پسې نه راکاږي چې خلک وته وګوري ليعلم ما يخفين من زينتهن د پاره دي چې مخصوص څو ښکار شي ما يخفين من زينتهن هغه چې ښکار شي هغه چې دی پټکړي دي د زیب و زینتنا وتوبوا الى الله جميعا او تاسو توبه وباسي الله پاک ته ټول ايها المؤمنون اي مؤمنانو لعلكم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ نو په دې احکامات باندې عمل دا د کامیابی نه خده وانكحوا الايام منكم او تاسو نکاح کوي الايام د غیر شادي شو د سره منکم استاسنا
که ځوانان سړي دي او که زنانه دي او چې غیر شادي شوده دي هغه دي نکاحونه وکي والصالحین من عبادکم او نیکان سړي تاسو د غلامانو نه و ایمائکم تاسو د منځونه هغه دي نکاحونه وکي تاسو مسره وکي ان یکونوا فقراء کچری وی غریبانان یغنیهم الله من فضله الله پاک به مالدار کی د خپل فضل نه په نکاح سره په نکاح سره به مالدار کی نو په واده باندې یریږي ما والله واسع علیم الله پاک فراغ او زیات علم والا ذات دی وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا او پکار چې پاک دامنی حاصل کی هغه کسان لا یجدون نکاحا چې هغه طاقت نه لري د نکاح کولو یعنی مہر وسن کیږي یا نفقه نشو ورکول حتی تر دې پوری یغنیهم الله من فضله چې الله پاک مالدار کی د خپل فضلنا والذین یبتغون الكتاب او کسان چې دی لټوي تاسو نه د کتابت مما دا غچانا ملکت ایمانکم چې مالکان د تاسو خلاصونه یعنی وینځي غلامان فکاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا تاسو عقد کتابت کی د دوی سره کې تر تاسو مې په دوی کې خیر وادوهم من مال الله الذي او تاسو ورکی دوی ته دا مالنا من مال الله الذي دمال د الله اغنا آتاکم چې تاسو ته درکړي دي یعنی دي کاتبان او غلامان ته زکاتونه ورکړي ولا تکرهوا فتياتكم على البغاء او تاسو مجبور کوي فتياتكم خپل وینځي على البغاء فزناګانو باندې ان اردنا تحسنا کچردي غواړي تحسنا پاک دامن او حفاظت لتبتغوا عرض الحیات الدنیا د پاره دي چې تاسو لټي په دی باندې اسباب د ژوند د دنیا ومن يكرهن او راسو چې دا زنانه مجبور کړي په دې زنا باندې فإن الله من بعد اکراههن فشيقنا الله پاک بس د مجبور کېدو د دې زنانو نه غفور بخون کې دی رحیم کون کې ذات دی ولقد انزلنا الیکم او پتاقی سره موږ نازل کړي تاسو ته آیات مبینات آیاتنا واضحه حق بیانون کې ومثلا او مثال من الذين ذكروا خلوا من قبلكم تیر شو مخکې تاسو نه لکه مخکې د ام المؤمنین مثال تیر شو وموعظه او نصيحت للمتقين د پرهیزګارو لپاره واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين